السلام علیکم عزتمنو. نن په سوشل میډیا باندې دا خبره تیزو سره روانه ده چې نادیه ګلم یعنی خپل خاوند طلاق ورکړ، چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده. د دې هر څه نه مخکې زه ته دا یادګینه کوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دررسوي. یعنی نادیه ګلم یعنی خپل خاوند طلاق ورته ورکړ. خو عزتمنو دا خبره ما ځکه نه منله چې هېڅکله خو نشي کېدی چې د دوانو چې د یوې خور کور خو یې هسې هم خراب شو چې د بلې خور کور خو مې یعنې خراب نشي. ما خو بلکل د دې خبرې باندې یقین نه راتلو چې یعنې دا به رښتیا وي. خو چې څنګه چې مې هر څه وکتل او ټول معلومات چې مې وکړلو نو دا خبره مکمل دروغ وختله چې یعنې نادیه ګله یعنې خپل خاوند طلاق ورکړ او داسې یوه پروپاګانډه وه چې خلکو ورپسې خبرې او اترې کړې چې عزتمنو دا دروغ یعنی نادیه ګله خپل تر اوسه پورې طلاق نه دی ورکړی او نه یې ورته ورکړی، ځکه چې دا نادیه ګل خپل خاوند دا ډېره په خوښه باندې کړې ده او دا وله ډېرې پیسې ورته پیدا کوي. چرډیلې طلاق ورکړو نشي چې خاوند یې بې نیم هم پاتې نشي، چې خاوند یې هر څه دی خو د نادیه ګل په سر باندې دی، ځکه چې چېرته کې پروګرامونو ته ځي نو دا خاوند یې یعنې د ځان نه نه جدا کوي او خاوند نادیه ګل خاوند هم د ځان نه نه جدا کوي او خاوند د نادیه ګل د ځان نه جدا کوي. عزتمنو داسې یوه پروپاګانډه ده او دا دروغ خبره ده چې نادیه ګله یعنې خپل خاوند طلاق ورکړی دی، نه دی ورکړی، په خپل کور کې ناست ده او هغه خپل خاوند سره یعنې خپله زندګي ښه د خوشحالۍ کوي. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.